که په ژوند کې په تاسو باندې ناممکن حاجات راشي، داسې حاجات راشي چې هغه نه پوره کېږي. بعض وخت کې داسې ناممکن مشکلات راشي چې دغه مشکلات د ختمېږي نه، د هغې ختمېدل دا ناممکن وي. نو داسې حاجاتو د پوره کېدو لپاره او داسې مشکلات د ختمولو لپاره نن د سورت یاسین د وظیفه وکئ. صرف 2 ورځې وظیفه ده، د زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ. تاسو بیا د دې وظیفې برکت وینئ چې الله پاک څنګه ستاسو حاجات د پوره کوي. دومره نایابه، دومره قیمتي او باکماله وظیفه ده چې په دې وظیفې باندې د انسان تمام حاجات د پوره کېږي، د انسان ټول مشکلات په دې باندې حل کېږي او دغه رنګې د ژوند کې څومره مسایل دي، څومره تکالیف دي، دا ټول پکې محترمو دا ختمېږي. یاد ساتئ چې وظیفه ډېره اهمه ده. دا وظیفه خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی نو داسې قسم د وظیفې نه فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاجی نه، الله پاک دې موږ او تاسو ټول د خپل بندګۍ د محتاج ساتي. بندگان محترم په ورکولو باندې د خپه کېږي او دغه رنګې الله پاک په ورکړه باندې محترمو دا خوشحالیږي. نو موږ له پکار ده چې خپل حاجات الله پاک نه وغواړو، خپل مشکلات دا محترمو د الله پاک د سایډه دا موږ حل کړو. الله پاک سره محترمو تعلق ساز کو چې الله پاک زمونږ هر حاجت دا پوره کوي او الله پاک زمونږ استاد هر قسم مسائل دا ختمي. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات دا پوره کوي او زمونږ کتون کې زمونږ اوریدونکو الله پاک د هر قسم مصیبت نه، ټینشن نه، درد او غم نه الله پاک محفوظ ساتي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه را ده د سورت یاسین وظیفه را او دومره انتهایی اسانه طریقه را، دومره انتهایی بهترینه طریقه را. تقریبا په دې وظیفې باندې ټوټل 10 منټه د محترمونه لګي. دومره ښایسته وظیفه را، ټایم مختصر او دا رنګ ډېر غټ غټ کارونه په محترمو ادا کېږي. فرمایي چې سورت یاسین د قرآن مجید زړه دی او یاد ساتئ چې په زړه کې کوم خبره راشي دا پوره کېږي. موږ د سورت یاسین د وظیفه وکړو، بیا چې زمونږ په زړه کې سره راځي انشاءالله العزیز الله پاک محترمو په ښه طریقې باندې دا پوره کوي. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې زما زړه دا غواړي چې سورت یاسین زما هر یو امتی ته دا یاد دي. نو موږ کوشش وکړو که چاته په یادو باندې یادي نو بلکل ښکلې خبره ده، ځان له وظیفه کې ساره ماښامې وایي. دغه رنګې که چاته په یادو یاد نه یا چاله نه ورځي، که چاله په ناظرم نه ورځي، هغوی له پکار چې نن نه شروع واچوي، یو آیت پکې روزانه یادوي. د جمعه د استاد دې ورشي، قاري صاحب دې ورشي، یو آیت دې روزانه یادوي، یو آیت انشاءالله العزیز چې میاشت کې به دننه ستا سورت یاسین دا به ختم وي. که چاله په ناظره باندې ورځي نو هغوی له پکار چې په یادو باندې یاد کړي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا خواهش دی زما هر امتی په زړه کې د سورت یاسین دا وي. یاد ساتئ چې سورت یاسین دا د الله پاک کلام دی او کم بنده چې د الله پاک کلام سره محبت کوي نو الله پاک سره محبت کوي. الله پاک به د انسان سپارش محترم ادا کوي. نن زه تاسو ته په کلیپ کې 2 وظیفې وایم او دواړه ډېرې زیاتې زبردست دي. لومړی وظیفه دا ده چې کم بنده سحر د مانځه نه بعد او د ماښام د مانځه نه بعد یو ځل سورت یاسین وی، الله پاک به د انسان مشکلات دا به ختموي، الله پاک به د انسان ټینشن دا ختموي، الله پاک به د انسان حاجتونه پوره کوي، الله پاک به د انسان له مال او دولت ورکوي، الله پاک به د انسان له بې انتها رزق محترم دا ورکوي. دا زموږ وظیفه شوله. دویمه وظیفه محترم داسې ده چې کوم سړی د سورت یاسین دا وظیفه کول غواړي نو هغوی له پکار دي چې هغوی دې د چاش د ټایم انتخاب وکړي. د زیارت په ورځ د 9:10 بجې دغه ټایم کې وي، دغه ټایم کې محترمو ډېر زیات ناشنا ټایم دی. په دې ټایم کې چې 2 رکعت نفل وکړي
ورپسې بیا د سورت یاسین د وظیفو کې دې ته محترم ویل کېږي نور علی نور، ډېر بهترین وخت دی. کو چا سره دا وخت فارغه نه وي بیا د ماسخوتن د مانځه نه بعد د دا وظیفه وکړي. د فارغه مطلب به دا وي چې موږ ته یو دنیاوي کار را په غاړه دی او دلته موږ د سورت یاسین وظیفه کوو. زمونږ ټول ذهان توجه د باقی کار کې وي، دلته کې به زمونږ د سورت یاسین د وظیفه محترمه دا پاتې وي. نو کوشش وکړو چې داسې ټایم کې موږ دا وظیفه وکړو چې موږ مکمل دا محترم فارغه یو، فارغه ټایم. نو د ټول نه اول به موږ چارهدام وکړو. چې کله موږ چارهدام وکړو په ښه طریقې باندې، نو د هغې نه بعد به 2 رکعاته نفل وکړو. چې کله موږ 2 رکعاته نفل دا وکړل صلات حاجت، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو. چې کله هم 3 پیرې درود شریف ویلي نو بیا به د سر نه سورت یاسین دا به شروع کړو. چې کله موږ د سر نه سورت یاسین دا شروع کړو او چې کله موږ ورسېدو اولني مبین ته نو دا الفاظ به ووایو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دا الفاظ با 100 او 1 پیره وایو، 101 پیره به د الفاظ وایو. بیا به مخکې تلاوت کو، مخکې دویم مبین ته چې ورسېږو بیا به د الفاظ وایو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دغه رنګه چې کله موږ دریم مبین ته ورسېږو او هغه ځای پورې تلاوت وکړو نو بیا محترمو دا کلمات به ووایو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا کلمات محترمو دا به 101 پیری ووایو. نو دغه رنګه تقریبا په سورت یاسین کې 2 مبین دي او په هر یو مبین باندې محترمو دا کلمات دا موږ 101 پیری وایو. چې کله موږ 101 پیری محترمو دا ویلي نو بیا به د هغې نه بعد 3 پیری درود ابراهیم وایو. خو یاد ساتئ چې د عمل دا وظیفه په 3 پیره کوي. یو پیره مې ویلی بیا دغه رنګ یې په 2یم ځل وکوئ، دغه رنګ یې 3 پیرې وکوئ. د زیارت په ورځ به دا وظیفه 3 پیرې وکوئ او دغه رنګ یې د جمعې په ورځ هغه چارج ټایم کې به دا وظیفه 3 پیرې وکوئ. خو چې کله موږ دا وظیفه وکړله نو بیا به د هغې نه بعد اوږده دوا وکړو. په دوا کې زموږ څومره حاجات دي، څومره مسایل دي، څومره ټینشن دی، څومره نور څه مسایل دي، دا ټول به الله پاک د محترمو دا کېدو یا الله پاک زموږ ټول مسایل دا پوره کړه. نو چې کله محترمه موږ دعا وکړو ښه په ژړا باندې ښه په عاجزۍ باندې د هغې نه بعد بیا درود شریف وایو او لاسونه او مخ باندې راکاږو. یاد ساتئ چې دې وظیفې سره سره لږ غوندې صدقه ورکئ انشاءالله العزیز. د دې وظیفې چې کوم اثر دی دا به ډېر زیات دوباله شي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.